تاسو زموږ د ادارو ته لاړ شئ دفترو ته لاړ شئ نو تاسو ته پته ولګي چې دا هغه خلک دي چې د دوی حرص لري چې زه کور جوړ کړم د بچو باندې سکولونه په داسې سکولونو کې ووایم چې هغه سکولونو کې د عامو خلکو بچي نه وي او ځان له داسې یو ګاډې واخلم چې هغسې ګاډې د چا نه وي نو هغه په تنخوا کې نه پوره کېږي تنخوا کې دا خواهشات چېرته پوره کېږي د هغې لپاره بیا هغې څه کوي د هغې لپاره هغې بیا رشوت اخلي د هغې لپاره هغه سرکاري چې کومه عهده ده کومه کورسۍ ده هغه غلطه استعمالوي نو عوامو ته پیدا څه کوي چې الټه نقصان ملاوي دا هغه خپل جیز کار هم چې کوم نه په یو اداره کې نشي کولی دا هغه خپل ضروري کار هم چې کوم نه په یو اداره کې نشي کولی خامخا به څه ورکوې نو علي به تا ته هغه شی ملاوي هغه خپل حق به درته ملاوي دا د څه د وجې نه زمونږ یو وړوکې خواهش ده چې به زمونږ وړوکې خواهش دا دی چې داسې کور جوړ کړو چې د چاني داسې بنگله جوړه کړو داسې جایداد داسې ګاډې داسې بچو باندې تعلیمونه کړو غټ غټ نوکرۍ ورله ورکړو چې داسې د چاني نو چې د چاني نه د هغې لپاره بیا مونږ څه کړو غلطې طریقې غلطې حربې دا مونږ چې کوم نه دا استعمالو په ظاهره خو یو خواهش دی او یو جایز خواهش دی بس که مونږ ده ووایو چې یو سړی ووایي چې یاره داسې کور جوړوم چې هغه خشتۍ نه ده یو جایز خواهش دی داسې ګاډې ځان لالم چې هغه خشتۍ نه ده یو جایز خواهش دی خو د دې جایز خواهش پوره کولو دپاره بیا ته جایز ګټه نشي پیدا کولی دا به دې دپاره بیا ته ناجایزې ګټې پسې ګرځي ځکه جایز ګټه دونه نه ده چې ته پکې دا ټولې حصې برابر کړي نو د معمولی خواهش د وجې نه مونږه څونه ګناهونو طرف ته ځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه په تاسو په دې نه یریږم صحابو ته فرمایي چې زه په تاسو په دې نه یریږم چې تاسو به د لوږې مړه شئ تاسو به غریبانان شئ زه په تاسو په دې یریږم چې تاسو کې به د مال حرص پیدا شي او یو بل سره به پکې سیالي شروع کړي او هغسې به هلاک شي څنګه چې نور قومونه چې کوم څه شوي دي هلاک شوي دي تاسو وګورئ نن سبا سیالۍ مونږ کم ځای ته ورسو مونږ ډېر داسې حد ته رسولي یو چې هغه زمونږ د وسه کېږي نه چې هغه مونږ پوره کړو او رسو کېدې دې هم نشو